ختم نبوت څه شی دی؟ دا د رسول الله مبارک صفت دی. د حضور پاک ډیر صفتونه دي او په هغه صفاتو کې یو صفت خاتم النبیین دی. حضور پاک نبی و لیکن انبیا نورم تیر شوي دي. حضور پاک رسولو مخکې رسولان هم ډیر تیر شوي دي، اگرچه د رسول الله مبارک مرتبه په ټولو اوچته ده. انا سید ولد آدم من غیر فخر، رسول الله مبارک فرمائی انا سید ولد آدم یوم القیامه من غیر فخر یا ولا فخر. زه د ټولو انبیاو د آدم علیه السلام د اولاد سردار یم د قیامت پر ورځ. مشکلاتو کې خلق سردار ته رجوع کوي، دی بم په شفاعت کبرا کې ټول ما ته رجوع کوي. الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه. ټول پیغمبران آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې دا ټول به د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړې. لوی شرافت عظمت الله ورکړی دی. خو پیغمبر مبارک نبی و انبیا مخکې تیر شوي دي، رسولو مخکې رسولان تیر شوي دي. نذیرو هر پیغمبر نذیر دی، بشیرو هر پیغمبر بشیر دی. داسې نور صفات هم شته. کتاب نازل دی په حضور پاک، په نورو ډېرو پیغمبرانو بعضو کتابونه نازل دي. هادي د امت دی، نورم هدایت د امت سر کړی دی. لیکن دا یو صفت د حضور پاک چې ختم نبوت دی او خاتم النبیین والمرسلین مونږ وایو، دا هغه صفت دی چې د یو پیغمبر نشته. آدم علیه السلام نبی رسول دا ټول صفتونه یو، ابوالبشر دی، لیکن هغه ته خاتم النبیین نشي ویلی. د هغه نه پس نور پیغمبران هم راغلي. نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، ایوب علیه السلام، یونس علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یوسف علیه السلام، یعقوب علیه السلام، عیسی علیه السلام. دا ټول انبیاو، خو دوی ته خاتم النبیین نشي ویلی. د دې نه پس پیغمبران راغلي دي. او زمون حضور پاک دپاره دا صفت مخصوص دی چې رسول الله مبارک خاتم النبیین والمرسلین دی. د حضور پاک نه پس نه بل پیغمبر و نشته و نه به راشي. لکه د آدم علیه السلام یو مخصوص صفت دی ابوالبشر. د ټول بني آدم نیکه او پلار، دا د بل چا نشته. د نوح علیه السلام یو صفت دی آدم ثانی، دا د بل چا نشته. دقه رنګې دا صفت د بل پیغمبر نشته او دا ډېر د کمال صفت دی. خاتم النبیین، خاتم النبیین وایي څه ته؟ خاتم مهر ته وایي. دغه مهر چې دا مونږ یې په کاغذ لګو دې ته هم وایي. دا په آخر کې لګي، مخکې څوک نه لګوي. چې خط خلاص شي مهر ولګوي. د مهر دا مطلب چې دا خط دلته بند شو، وروسته به پکې څه لیکل نه کېږي. خو دا مهر په حقیقت کې نه دی مراد. دا دی خو دا نه دی مراد. مراد سیل دی، سیل. که ستاسو خیالي نو یو بوتل چې کارخانه کې تیار چې ډېر قیمتي بوتلي، نو د هغې د پاسه یو سټمپ ولګي، یو مهر ولګي. دې دپاره چې ګورې دغه اصل شی دی چې دا مهر پې لګېدلی دی، بس چې بل شی پکې څوک ګن ور وانه چی، څوک پکې اضافي څه وانه چی، څوک ترې څه ونه باسي. هغې ته سیل وایي، سیل بند. هغې ته مهر وایي، سټمپ. ته چې د میټر د بجلی راوړې نو یو سیل یې ورته لګولی، یو مهر. که چېرته انسپکټر صاحب راغی او دا سیل کولو شوی نو پته ولګېده چې دا میټر جعلي دی، دا خطرناک دی، دې کې څه ګوتې والې شوي دي. او چې انسپکټر صاحب راشي هغه سیل ته وګوري چې هغه هم حقه بند دي، چې کم باندې وابډې هغه مشر کم سیل لګولی دی او پاسه یې په خپل سټمپ والی دی، نو دا میټر اصلي دی، دا جعلي نه دی، ده کې ګوتې نه دي والې شوې. دقه رنګې رسول الله مبارک سیل دی د ټولو انبیاو، ختم. بل څوک پکې نشي دننه کېدی. الله سټمپ ولګاو په ټولو پیغمبرانو د حضور پاک په شکل کې. او حدیث کې راځي مثلي و مثل الانبیاء من قبلي کمثل دار. زما او د مخکې پیغمبرانو مثال د یو بلډینګ په شانتې دی. یو سړی بنا دارن فاجملها واحسنها واکملها، ښه ډولې یې جوړ کړي. او یو سړی راشي د هغه کور نه چکر لګی و یو موضع د لبنې د خښتې پکې خالي دی، باقي کور مکمل دی. دا سړی وایي ما احسنها،
څه ښکلی دی ما اجملها څه ډولې دی لولا موضع تلک اللبنه ارمان که د دې خښتې دا ځای خالي نه وي ډېر مزېدار وی انا تلک اللبنه دا خښته زیم د پیغمبرانو بلډینګ په ما پوره شو او سیل شو باس بل پکې نشي دننه کېدی لیکن دې کې یو نقطې ته وګوره د سیل نه پته لګي چې دننه سلي دا ټول اصلي دي پته ولګېده چې پیغمبرانو باندې پیغمبر کم مهر دی او کم سیل دی دا تقویت هم راغی مبشر دی مصدق دی د مخکې انبیاو او مصدق لما معهم دی دا پیغمبر سیلم دی بل څوک پکې دننه کېدي هم نشي د نبوت په پیړۍ کې او د ټولو پیغمبرانو مصدق دی قرآن وی د هغه پیغمبرانو اصلیت په تمام شو چې هغه هم جعلي نه دي دا ډېر د کمال صفت اوس داسې خلک راوتی دی چې هغې یو نامنهاد د انګریزانو یو ایجنټ هغه ته هم پیغمبر وایي دا په مخکې زمانو کې هم دا دعوې شوي دي لیکن رسول الله مبارک د قرآن شریف د 200 آیاتونو نه او د 300 احادیثو مبارکو نه صراحتا اشارتا دلالتا اقتضاء دا ثابته ده چې رسول الله مبارک خاتم النبی نست قرآن نه ثابته ده تواتر د احادیثو نه تواتر د قدر مشترک د تعامل د اجماع نو چې څوک په دې عقیده کې معمولی شک کوي وهم ویښته برابر د ایمان نه خارج او خلاص دی او چې څوک په دې صادر کې ځان را دننه کوي د ختم نبوت د هغه نه غټ ډاکو بل نشته د هغه نه د پیغمبر غټ دشمن بل نشته زه به یو مثال درکړم د حضور پاک ترو حضرت حمزه رضی الله عنه پس غزوه احد کې شهید شو د چا د لاسه د وحشي ابن حرب د لاسه هغه وخت لا مسلمان نو کافر وی ما سره یو عنزه وه یو نیزګی په هغې مې وویشته حضرت حمزه او شهید شو سید الشهدا د پیغمبر مبارک تر او چې شهید شو څه چل یې وکړه بیا پوزه ترې پرې شوه اسد الغابه کې ګورې دا شته ښه پوزه ترې پرې شوه غوږونه ترې پرې شوې شونډې ترې پرې شوې سترګې یې ترې وویستې او هنده ده عتبه لور وه هغه وخت کې لا کافره وه هغې د خپل تره او د پلار انتقام اخیسته بدر کې وجلي نو دا اندامونه په تار کې واچولو د دې نه هار جوړ کړ او په غاړه کې واچو هنده به ګډېده او بیا د حضرت حمزه سینې وشلوله او زړه یې ترې راوویسته جګر یې ترې راوویسته او په هغې یې چکونه ولګول او تېرول یې خو تېر نه شو واپس یې غورځول یعنې وجود یې وله ټوکړي ټوکړي کړه رسول الله مبارک چې خبر شو ډېر زیات پریشان و وی ما خو د کافرو مړو سره دا سلوک نه دی کړی دوی خو زما د تره سره ډېر زیات ظلم وکړ زه دې تره ته خو کتې هم نشم سترګې نشته پوزه نشته شونډې نشته غوږونه نشته او دا سینه چلېدلې ده په خپل سرمن د پاسه ټک ټوک د قصابی پروت دی وی زړه مې غواړي چې دې دفن نه کړم ښخ یې نه کړم او دا مارغان راشي او دا حیوانات راشي او دا غوښې وخوري چې د قیامت پر ورځ خلک قبرونو نه پاسي او زما د تره غوښې د مارغانو او د حیواناتو د خېټو نه روزي والله ته ودرېږي خو بیا به خلک مړي نه ښخوي چې حضور پاک تره نه دی ښخ کړی موږ یې هم نه ښخو نو ځکه یې ښخوم ډېر خفه و دا ټول کرتب د چا د لاسه وشو د وحشي د لاسه خیر قصې اوږدې دي راته نډوړې نه کوم مقصد له راځم کله چې مکه فتح شو دی وتښتېد طایف ته طایف کې بیا اسلام ته وي زما ړو شو نو ما وی چې زه به څنګه حضور پاک ته مخامخ کېږم وحشي وی که مخامخ شومه نو ما ته به وایي زما تره زه به څه جواب ورکوم نو چې ورته وی استازو ته غږ نه کوي استازي چې د قومونو دي ته هم ځان په استازي کې داخل که ولاړ شه نو یې رالم وی چې څنګه مدینې ته رالم او رسول الله مبارک ته مخامخ شم لومبې تپوس ما نه دا کوي انت وحشي ته وحشي بس ما وی دا ما تپوس یې وکړه د نورو نه کوي دا ولې چل خو دی ما وی نعم یا رسول الله او زه وحشي او فورا دویم تپوس کوي انت قتلت حمزه حمزه تا وجلی دی بس ما وی چې کوم څیز نه یېرېدم هم اقا غزار رسول الله مبارک وکړه ځمکه مې د خپو نه وتښتېده چې ما خو وی چې ما ته به دا وایي یوازې مرګ نه دی مرګ نه پس هغه سره ډېر ظلم شوی دی
داسې ظلم به څوک ونه کړي چا سره په بدر کې او یا هغه کافر مردار شو چې د رسول الله مبارک په شا یې لرې او پیروان اچولی دی هغه کافر مردار شو چې د رسول الله مبارک مرۍ ته تیزندي اچولې ده لیکن د چا مړي سره دومره هتکامیز رویه ونه شوه کوم چې حضرت حمزه سره شوې ده انت قتلت حمزه تا وجلې دی اوس به څه ویمه که ویم چې نعم نو دا خو غټه بېادبي ده که ویم چې لا نه نو دا خو دروغ هم دی او اطمنیم نه ما وی قد کان من الامر ما بلغکا حضرت چې تا ته خبره کمه رسېدلې ده وہی ٹھیک ہے ویسا ہی ہے آپ کو جو بھی پہنچا ہے وہی ہے بس ٹھیک ہے یعنی ہما وجل ہے وی هل تستطيع ان تغيب وجهك عني وحشی دا طاقت تشته چې دا مخ مانه بل طرف ته کې چې ته په سفر لاړ شې تا ته ګورم د خپل تره هغه مخ یادېږي ستا پوزې ته ګورم د حمزه پرې کړې پوزه یادېږي ستا سترګو ته ګورم د حمزه پرې کړې سترګې یادېږي آپ کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوں تو حمزہ کے کٹے ہوئے ہونٹ نظر آتے ہیں آپ کے کانوں کو دیکھتا ہوں تو حمزہ کے کٹے ہوئے دانت نظر آتے ہیں اور آپ کے سینے کو دیکھتا ہوں آہا د خپل تره د حمزه هغه چیر پاړ شوې سینه را یادېږي برداشت نشم کولی د خپل تره چې د هغه کټ وجود را مخکې شي زه پوه شوم واقعي خبره ټیک ده خو د الله رسوله یو تپوس کوم ایمان به قبول شي که نه ما زیاتې خو کړی ایمان با قبول شکنا رسول اللہ مبارک فرمائی الاسلام یهدم ما کان قبله دا عام قیده ما ویلی دا فکر مکه و ایمان چې دی راوړه ارس معاف زما تره ما بخلی دی الله بخلی دی مانا الله بخلی دا هغه دا کټ کټ وجود او ټک ټک اندامونه دا بخلی شوي دی کچ بینی سم نشته و صرف بچے تا تا گورم تر یادېږي ما وی بالکل دا طاقت مې شته لاړم جهاد له خپله نیزګۍ مې واخیسته اوس فیصله کومه چې ما کم وخت کافر ومه نو د پیغمبر ډېر قریب شخصیت مې وجلی دی ډېر لوی محبوب چې د پیغمبر ترو حمزه سید الشهدا د دې بدل خلاصوم ماف خوشم خو نه یو کارنامه کوم چې قیامت پر ورځ باندې زه ولاړ یم مانه الله دا تپوسونه کې قیامت پر ورځ چې پیغمبر هم معاف کړی ما هم معاف کړی خو وحشي او کار خو دې کړی دی که نه حمزه دې وجلی دی او حمزه را پانسي اگر چې ما وجې نه شهادت ته تلی دی خو بیا هم مړه کې سوچ کوم چې داسې یو کارنامه وکړم چې قیامت پر ورځ الله ته وښیم چې د پیغمبر محبوب هم وجلی دی قریبي محبوب خو د پیغمبر هغه خطرناک دشمن مې هم وجلی دی د هغې دپاره د چا انتخاب کوي دغه زمانه کې مشرکانو ښه جهادونه شروع دي په اطرافو کې منافقین شته یهودیان شته عیسایان شته مجوسیان شته لیکن د چا انتخاب کوي د حمزه بالکل بالمقابل د غټ کافر د چا انتخاب کوي د مسیلمة الکذاب انتخاب کوي مسیلمة الکذاب به وجنم الفاظ ووره فاکافئ به حمزه د حمزه بدل به پې خلاصومه پته ولګېده چې د ختم نبوت دشمن دا د پیغمبر په دشمنانو کې خطرناک دشمن دی وی لاړمه جهاد شروع د ابوبکر صدیق زمانه ده او مخکې نیزګۍ را سره ده او مسیلمة الکذاب تماشه کوي د خپل لښکر او ما هغه نیزګۍ ور شغال کړه او په دا نوم مې وویشته او شاته د کوناټو سره ترې نیزګۍ ووته او راپرېوت مردار شو بس ما وی ومې ګټله د پیغمبر محبوب مې وجلی دی د پیغمبر غټ دشمن مې مړ کړه پته ولګېده چې د رسول الله غټ دشمن څوک دی چې د ختم نبوت په جامه ډاکه غورځوي دا غټ دشمن دی دویمه خبره درته مختصرا کومه
نو دا مشران دی بیا دی به کوي دا زمونږ دا هندوپاک کې چې دعوه کړې ده دا مرزا غلام احمد یاره دا خاصه څه شی غوندې سړیه خدای ته وګوره نو هر کوجا بودی له به خدای پیغمبري ورکوي الله یعلم حیث یجعل رسالته پیغمبري الله هغه چاله ورکوي چې د پیغمبرۍ صلاحیت پکې وي ښه تاسې خو ابوجهل هم وي ماله پکار وه ته به وایې دا د مقبرې څښاتو اوره عتبه وی ماله پکار وه ابو سفیان هغه زمانه کې کافرو ماله پکار وه اخنس بن شریق ماله پکار وه هلکه دا سره چارته دی د غټو رجو غوری خو نه خدای ته وګوره دا څه کوي دا خو نبوت دی دا خو الله چاله ورکوي نو دلته پکې صاحب مرزا غلام احمد راغی نو دا ماله پکار وه نو چا ورته وی دا خو ته پیغمبر یې وی یو نو پیغمبر له خو فرشته راځي تا له راځي وی یو که نه ما له فرشته راځي جبریل دله راځي نه وي زما ځان له فرشته ما له وحی راوړي وي د هغه څه نوم دی وي ټیچي 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 خو چې ته څنګه ټیچي ټیچي نه هغه فرشته هم ټیچي ټیچي ته ټیچک ټیچک هغه دی ټیچي ټیچي نو دلته یې خط ولیږه رسول الله مبارک خطونه لیږل نو دم هغه پیښې کولې نو دلته یو امیر عبدالرحمن و د افغانستان باچا و هغه ته یې خط ولیږه پکې لیکلي و چې زه پیغمبر یم په ما ایمان راوړه هغه د خط په شا ورته ولیکل اینجا بیا دلته راشه فارسي لفظ د اینجا دلته بیا راشه نور یې څه ونه لیکل نو چې خط راغی نو د میټینګ راوغوښته دا هغه ملګري چې به ده سره و هغوی به ځان ته صحابه وې واوره میټینګ یې راوغوښته وی څوک اما نو چا وی صاحب ځه لاړ تلل پکار دی وفد ځو ته یې وی راشه او که دا د کابل باچا در باندې ایمان راوړي بس کابل زمون قبضه دی خو چې کوم هوښیار و هغوی وی پام کوه ګورې لاړ نه شي افغانیان خو زیږ خلک دی ور نه شي که ورلې ګورې اینجه ده نه جوړی پرېږدې دی نه دی افغانستان سره افغانیانو سره انټې پنټې کوي هغوی د له 250 ملکونه دو نو ډبول چې اوس ماشومانو د کوي نو یې چپ شه طالب راغی او صاحبه چې تلل نو یو 2-3 ورځې مهلت را چې دا سامان دا ګدی مدی او بسترې خو راغونډې کوي دانګې چابې ګیټ آوټ پټافټ ځای نو څوک د جس پرو پورې نښتېدل او څوک یې لکۍ کې کېناستېدل او څوک ډالۍ پورې نښتېدل او خپې یې وویستې ما دا بل چا وی د امریکا بیا را نه شي امریکې به زامن وسي څه کړوسو تم نصیحت کوي چې هر چا سره ټرک خو افغانیانو سره نه ټرک دومره ټیزونه اچولي دي چې د هغه د شیطان نه زیات ټیزونه دي واقعي د افغانیان چې دي بیا هغه به چا تپوس وکړو وایي چې تا وی دلته راشه څه دې ورسره کول وایي که دې خدای زما ګوتو له راوستی وی داسې چل مې ورسره کو نشان عبرت مې ترې جوړاو چې تر قیامته پورې به په دې سیمه چا د نبوت نوم نه وی اخیستی د افغانیان کله کله موږ سره ما شاګردان ډېر دي غټ غټ علما الحمدلله وی ګوره که نه تاسو کې تېر شوی دی د نبوت دا مدعي او زمونږ په کابلیانو کې خو دې یو وي مې غلی کښېنه تاریخ وګوره تاریخ وګوره په افغانیانو کې هم پخوا یو تېر شوی هغه به وی لا اله الا الله احمد نور کابلی رسول الله احمد نور نو چې دې چغه وواله که نه بس دا کابلیان پې ورخطا شو چا ویې لکه صبر وکړئ تحقیق کوو دا د څنګه هغې وی دا تحقیق محقیق ته حاجت نشته داسې ټوکړې ټوکړې که چې د احمد نور کابلیانو څه پته ونه لګېده زما رڼو الحمدلله الشکر لله چې زمونږ په دین مین علماء کرام شته او چې چا هم د دین خلاف علم بغاوت اوچت کړی دی او میدان ته وتی دی علماء کرام په لارو کوڅو جوماتونو نهرونو په غاړو په پلونو په دشتونو کې او په پارلیمنټ کې مضبوطه مقابله کړې ده او کوي الحمدلله
نن چې قادیانې ځان ته مسلمان نشي ویلی او غیر مسلم اقلیت دی، دا د چا برکت دی؟ دا د مفتی محمود رحمت الله علیه برکت دی، دا د هغه برکت دی. سرخیل د علماو د هغه وخت حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه داسې ګوټ ته کړل، داسې ګوټ ته استاسو په قول ډي ته یې کړل. نن دې راشي پاکستان ته که نه نشي او په خپله وایي جب تک پاکستان میں مولوی لوگ ہوتے ہیں ہمارا کوئی جگہ یہاں نہیں ہے. ما بالکل زیر دلته نشتا که کاجوم هغه لندن کې بمرې او هغه انګریزان به د جنازه کوي، د هغه صلیب لاندې به ښخېږي. پاکستان کې د ځای نشته. پاکستان د مرد مجاهد او پاکستان د علماء دیوبند د بچي ځای دی. الحمدلله. زما وروڼو بس دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې.